حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. مرګرو څنګه چې تاسو اندازه ده چې د یو څو ورځو نه د عملیاتو سلسله خپلو د مسلمانانو ورونو د خیر خواهۍ د وجې نه هغه موږ شروع کړ ده. پای کې نن زموږ یو اهمه ویډیو بل یو مرض متعلق دی چې هغه سر درد بیماری ده. سر درد مختلف وجوهاتو د وجې نه انسان باندې راځي، نو د هغه علاج مختلف طریقې دي. یو خو ډاکټري علاج دی، یو د وظایفو په شکل کې د هغه دپاره سورات دي، اوظاف دي. په هغې کې ټولو نه اوله وظیفه زه تاسو ته دا وایم چې هغه دا ده چې کوم یو انسان دا غواړي چې یاره د هغه په سر باندې درد نه وي، نو دې سهار او د ماښام لمانځه نه وروسته وپېرې دا آیات یې ووایي، او طریقه به دا وي چې خپل لاس ښی لاس دا په سر باندې به کېږدي او دا به وي یسبح لله ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یعنی یسبح لله ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر. لاس با په دې سر به داسې کېږدي ښي لاس، او پیرې به دا آیات ووایي، بیا په دې لاس باندې به دا دم کې چوف وکړي او بیا به دا لاس په دې ټول سر باندې به داسې وګرځي. انشاءالله د ده په سر به درد نه راځي. بیا هم که یو انسان سر باندې دړي، نو د هغه دپاره دویمه وظیفه دا ده چې اودس حالت کې دا به ځان له ووایه 7 پیرې 15 پیرې یا 9 پیرې په سر بدن کې، یا د اودس حالت کې دا ولیکه او تعویض شکل ته نه جوړ کا په سر باندې وتړه. هغه الفاظ دا دي: بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الکبیر، واعوذ بالله العظیم من شر کل عرق عار ومن شر حر النار. دا یو ځل بیا واورئ، ویډیو کې به زه تاسو ته شو کوم به ومه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الکبیر، اعوذ بالله العظیم من شر کل عرق عار ومن شر حر النار. دا به اودس حالت کې یا با په سر بدن کې 15 پیرې 7 پیرې ووایه، یا دا په تعویض شکل باندې ولیکه سره د زبر زیر پیش نه، او بیا په دې سر باندې وتړه. انشاءالله د سر درد به کمیږي، د سره ختم بشي. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. امید دی چې دا ویډیو به تاسو له خوښه شي. ټولو دوستانو او ملګرو ته زموږ خواست دی، زموږ دا چینل مبارزې په نوم باندې دی، دا ځان سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله ډېرې فایده مند ویډیوګانې هغه به تاسو دې پیج نه ملوي.